زمونږ په تحصیلي تختبای کې د امبولانس مونږ ته ډیر زیات ضرورت و، خلکو به مطالبه کوله، مونږ ته هغه ضرورت الحمدلله پوره شو. دا به دلته په دې ایاز شهید اسپتال کې ټي ایچ کیو هاسپټل کې دلته 24 غنټې انشاءالله موجود وي او د ضرورتمند خلکو به انشاءالله په کار راځي. محترم ورونو، زه د تخبی عوامو ته په دې موقع باندې مخاطب یم. دا الخدمت اسپتال چې کوم دی، چې کوم بې کسه خلک او هغې ته ضرورت وي دلته ډیډ باډیز راشي، دا به بالکل فری آف کاسټ هغې کور ته رسوي. چې کم بې کسه دي، کم چې وزداره دي، د هغې نه زمونږ د دې ویډیو په ذریعه مطالبه ده چې هغې څه اخلاص او څه وس لري، هغه دې کې به زمونږ ذمهدار ناست وي، ډریور به وي، هغه ته ورکولی شي. دا به چا سره په کرایي باندې چیړ نه کوي، ډریور به چاته دا نه وایي. بل به یوې خبرې زه وضاحت وکړم چې په دې کې فرسټ ایډ سهولت ځکه نشته چې موږ هغه شان ټرین کس نشته، اکسیجن سلنډر پکې ځکه نشته دی ځکه چې میډیکل چې زمونږ کومه شعبه ده هغه د دې نه مونږ منې کړي یو چې هغه بیا اکثر صحیح نشي اپریټ کولی ډریور، نو هغې نه اکثر مریض چې کم دی هغه سیریس کیدی شي، نقصان طرف ته تللی شي، ایکسپایر کیدی شي. لہذا هغه اکسیجن سلنډر هم دې ته مونږ نه دی پرووایډ کړی. دا به انشاءالله 24/7 په دې باندې مونږ نمبر لیکلی دی. نمبر به زه خیر دی تاسو ته ریپیټ یم کومه. زمونږ د دې امبولانس نمبر به 0370 94 446 0370 94 بیا 446. دا نمبر به انشاءالله 24 غنټې آن وي او دا به دلته آن ډیوټي وي. زه به بیا دا خبره ریپیټ کړم چې څومره بې کسه خلک دي چې هغې وس نه لري، نو هغه به بالکل فری آف کاسټ دی وړي، او چې کم وسداره دی او ضرورت یې پوره شي نو هغه به ټیکسي کوي، بل ګاډی به کوي، نو چې هغه له څه ورکوي دې له د کمې پیسې خیر دی ورکړي. دا به انشاءالله دغه سروس کوي. الخدمت فاونډیشن د جماعت اسلامي یو داسې شعبه ده که زمونږ ډیر زیات مخالفین دي خو هغه هم د دې ستاینه کوي او د دې اپریسیشن کوي. تاسو که وګورئ که په فلسطین کې مسله راله نو د اوسه پورې جماعت اسلامي هلته 10 ارب روپۍ د هغې د فوډ په مد کې، د هغې ته د ټینټ په مد کې، د میډیسن په مد کې، د اوبو څکلو په مد کې د 10 ارب روپو پورې اوسه پورې هغې خرچ کړي دي. او د هغې ریبلډ غزه په نوم باندې چې کوم پراجکټ شروع کړی 15 ارب روپۍ به مزید هلته لګوي. سریلنکا کې واقعه راله، الخدمت فاونډیشن هلته چې کوم دی نو خپل رضاکار ولېږه. ترکي کې زلزله راله، الخدمت خپل رضاکار سره د ساز و سامان دا ولېږه. افغانستان کې زلزله راله، 80 ټن سامان هلته الخدمت جماعت اسلامي ولېږو. په دې وطن کې بونیر کې، په سوات کې چې چېرته څه داسې واقعه راغلې ده، اوس دا په بونیر کې آبادکاري پراجکټ جماعت اسلامي الخدمت فاونډیشن روان کړی دی. دغې حوالې سره په دې ټول ملک کې زمونږ د الخدمت فاونډیشن 18 غټ اسپتالونه دي چې په مردان کې په صوابۍ روډ باندې مشال الخدمت فاونډیشن اسپتال دی. زمونږ سره په پاکستان کې 115 ویل اکوپډ امبولانسز زمونږ سره دلته موجود دي، او دلته زمونږ سره په ضلع مردان کې 13,000 یتیمان ماشومان دي چې هغه د پلار د سوري نه محرومه دي، د تربیت نه، د پالنې نه محرومه دي. نو هغې کې الخدمت فاونډیشن 670 یتیمان په الحال هغې سپانسر کړي دي. هغې ته 5,500 روپۍ په کور باندې د هغه د مور اکاونټ ته هغه ټرانسفر کیږي، د هغه د تعلیم او د تربیت لپاره دغه اماونټ خرچ کیږي. زمونږ په تختبای کې 170 یتیمان دا مونږ سپانسر کړي دي، د هغې تعلیم او تربیت ته دې ذمه مونږ اخیستې ده، او هغه دا زمونږ مشران موجود دي، د دې په تعاون سره هغې ته مونږ ماهانه 5,500 روپۍ د مور بینک اکاونټ چې مونږ هغې ته ویلي چې یار تاسو میزان بینک اکاونټ کولاو کوئ هغې ته ټرانسفر کیږي او هغې پرې د دغې ماشومانو تربیت کوي.